حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې د شعبان المعظم په اخیری ورځ باندې با نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته یو تقریر کو د رمضان المبارک د عظمت او د اهمیت په باره کې به مونږ ته خطبه را کوله. مشکات المصابیح کتاب الصوم کې دا حدیث موجود دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته فرمایل چې لقد اظلکم شهر عظیم، اے زما صحابه کرامو یو بهترین میاشت پتا سو باندې سورې کړو. کل میاش عظمت والا میاش تر باندې را روانه ده. شهر مبارک یو ډیره مبارک میاش تر باندې را روانه ده. شهر فيه ليله خير من 1000 شهر، دا داسې میاش ده چې په دې میاش کې یو شپه پکې داسې الله جل جلاله زما د امت ته ورکړې ده چې دا یوې شپې د عبادت د یوې شپې د ثواب د زرو میاشتو د عبادت نه ډیر غوره دی. د 83 سال د عبادت نه د لیلۃ القدر د شپې دا ثواب ډیر افضل دی. جعل الله صيامه فريضه، د رمضان المبارک په دې میاش کې د ورځې در باندې الله جل جلاله روزه فرض کړې ده. روزه به عاقل بالغ مسلمان دی به نارینه زنانه په د باندې روزه فرض ده، دی به روزه نیسي. او د رمضان المبارک په شپو کې به تاسو تراویح کوئ، قیام به کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یو انسان چې کله پر رمضان مبارک کې قیام وکي، تراویح پکې وکي، نوافل پکې وکي، دغه انسان ته الله جل جلاله ټول ګناهونه وبخي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه تقریر کې صحابو ته فرمایي چې دا داسې مبارکه میاشت ده چې په دې میاشت کې چا یو نفلی عمل وکړو، د ثواب یو نفلی عمل وکړو، دومره ثواب وته الله جل جلاله ورکوي لکه په نورو میاشتو کې چې د فرض ادا کړي. او په دې میاشت کې چې چا یو فرض ادا کړ نو الله جل جلاله رحم دومره زیات دی چې دغه انسان ته د یو فرض په بدله کې او یو فرض ثواب ورکوي. او بیا نبی رسول الله فرمایي وهو شهر الصبر، دا د صبر میاشت ده. والصبر ثوابه الجنه، او صبر چې دی داغه ثواب جنت دی. دا د صبر میاشت ده. په دې کې به انسان صبر کوي، انسان به جنگ جګړې به نه کوي. که څوک د سره جنگ کوي جګړه کوي دی به ورته وایي چې انی صائم روژه دار یم. په دې کې به دی غیبت نه کوي، په دې کې به دی چغلي نه کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دی به صبر کوي. دا د صبر میاشت ده او په دې باندې به دته جنت میلاوي. وشهر المواسات، او دا د غمخوارۍ میاشت ده، دا د ورورولۍ میاشت ده. په دې میاشت کې به یو صاحب استطاعت والتا دا هغه انسان چې هغه وږي دا هغه احساس پورته کیږي. وشهر، دا داسې میاشت یوزاد فيه رزق المؤمن چې په دې کې الله جل جلاله د مؤمن رزق سیوا کوي. دا داسې میاشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په د خپل خطبه کې صحابو ته فرمایي چې په دې میاشت کې چا یو روزدار له روزه ماته ورک نو دغه انسان ټول ګناهونه دته بخښل کیږي. او بل دا خبره چې کم یو انسان د روزې په دې میاشت کې چا له روزه ماته ورک نو چې چا له روزه ماته ورک دغه انسان چې څومره عبادت په دې ورځ کې کړي دي نو خدای پاک به د دنه نه کمی، خو د دې برابر ثواب به د روزدار د روزه ماتي ورکون کې له خدای پاک ورکوي. او دا دومره ډیر ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په یو کجوره باندې، په یو ګلاس اوبو باندې، په یو ګلاس شودو باندې با الله جل جلاله انسان ته دا ټول ثواب ورکوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په دې میاشت کې چا یو روزدار موړ کو، پورا طعام په هغه باندې وخوړو، وای الله جل جلاله به دغه انسان ته زما د حوض کوثر نه داسې اوبه ورکي چې د دغه اوبو د استعمال نه وروسته به دی بیا چرته په د باندې لوږه تنده رانشي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. اے زما صحابه کرامو دا داسې میاشت ده چې دا تقسیم شوی د په دریو حصو کې. د دې اولنۍ عشره چې دنو دا د رحمت ته، په دې کې د الله جل جلاله رحم ډیر زیات وي.
د دې منځنۍ عشره چې دا د مغفرت ته الله جل جلاله پکې بخنه کوي انسان ته، او د دې اخري عشره چې نو دا د جهنم نه د فنایي عشره ده. په دې کې الله جل جلاله خپل بندگان مسلمانان د جهنم نه بچ کوي. او بیا نبی رسول الله والسلام اخر کې صحابه ته خپل د تقریر په دې حصہ کې فرمایي چې په دې میاش کې تاسو د خپل ما تحت سره، د خپل نوکرانو سره، د خپل لاندې چې تاسو نه کومه طبقه او تاسو په انډر کې هغه کار کوي نو د هغوی سره تاسو نرمي وکړئ. د دې په وجه به خدای پاک تاسو ته مغفرت نصیب کړي. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه خطبه چې د شعبان المعظم په دې اخیری ورځ باندې به د رمضان په دې استقبالیه کې صحابه کرامو ته پیش کوله او صحابه کرامو ته به دا ویله. نو د دې دپاره چې صحابه کرام په دې باندې عمل وکړي او دا مخې ته نور امت مسلمه ته پاتې کړي، نو الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته په دغه خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي.